یو صحابی رالو د الله محبوب ته د الله محبوبا صلی الله علیه وسلم قربان تاسو په قیامت کې چرته یې قیامت کې به تاسو چرته یې حضور پاک علیہ السلام و تویزبا د تلی د میزان په خوا کې ولاړ ما د خپل ګناهګارانو امتیانو شفاعت بکوما شوق سره سبحان الله وایي یا الله مونږ ټول ورکې شمار کی د خپل ګناهګار امتیانو شفاعت بکوم د تلی د میزان په خوا کې به ولاړم قربان بیا حضور پاک وی که التنو مانو بیا می د پولیس رات په غاړه باندې ګورا خپل امتیانو تبا د پولیس رات په غاړه باندې ولاړم امتیان با پولیس رات باندې پورې باسما قربان کا التنوین بیا بچرتے حضور پاک وی بیا بجنت پا دروازه ولاړې کم جنت یا چی جنت تزی اغوی تب استقبال کوما قربان بیا بکم زیے حضور پاک وی چکل جنت یان جنت تراشی بیا بد حوض کوثر په غاړه باندې ولاړم خپل عاشقانو امتیانو لبد حوض کوثر نو بور کوما قربان زب چرتے د الله محبوب تو فرمایل کو ما سره د محبت دنیا کې وسات که ما سره د مینه دنیا کې وکړه نه بیا به ما سره په جنت کې یوځې ما سره په جنت کې یوځې چا ما سره محبت کو او ما سره مینه وکړه نو ما سره په جنت کې یوځې وي د خپل محبوب پیغمبر سره مینه ساته هغه په دې نه خوشحالېږي هغه په دې خوشحالېږي چې ته 5 وخته مونځ کې په دې خوشحالېږي ستا په عملنامه کې نیک اعمال درج وي او بیا محبوب ستا عملنامه ګوري او ستا پکې نیک اعمال وي نو هغه په دې خوشحالېږي ځکه حضور پاک علیہ السلام فرمایي ما ته د خپل امت اعمال پیش کیږي د هر جمعرات په ورځ باندې ما ته د خپل امت اعمال راځي ما ته پیش کوي چې پلانی امتی د پلانی زوی د پلانی محله د پلانی قریه د پلانی وطن ستا د امتی دا اعمال په دې هفته کې کړي دي نو چې زه وګورم او د خپل عاشقانو امتیانو هغه نیک اعمال وګورم نو هغې ته دعا وکړم چې یا الله په دې نیکو اعمالو کې هغه ته نور وسعت ورکړي او خیر او برکت ورکړي او چې کله وګورم چې یو ګناهګار امتی پکې بد عمل کړی دی په هغې خفه شم د هغه دپاره د الله نه د بخښنې سوال وکړم چې یا الله زما امتی دی او زه په تا باندې ګران یم امتیان په ما ګران دي خدای دې ګناه توفیق ولا بیا مه ورکې د هغه دپاره د مغفرت سوال د الله تبارک وتعالی نه کومه عزتمندو میاشت د سفر خلق وی دا د خطر میاشت او دا د نقصان ده او دې کې هغه ټیک ته محبوب فرمایي چې 1,20,000 مصیبتونه په دې کې راځي او چې سړی الله ته ځان وسپاري نیک اعمال عبادتونه تلاوتونه تسبیحات ذکر اذکار دعاګانې کوي په هغه مصیبت نه راځي په هغه تکالیف او مصیبتونه نه راځي په وجه د دې چې هغه صالح دی هغه دیندار دی هغه جون زندگی صحیح تیره کړې ده چې یو سړی 15 وخته مونځ نه کوي او په خولې سهار کې مچان بنګیږي او دی ورته لاندې پروت دی یو مچ راځي په دې یو سپېږمه کیږي بل راځي په دې بل سپېږمه کیږي
او خلی د مچانو ډکی او سار مانځله پالنسی مصیبت به نه راځي رزق به نه کمیږي تکلیف به نه راځي پریشانی به نه راځي بیا وې زه پاکستان او ملک تنگ یم نو تنگ بنی تاسو کم نیک عمل کړی دی ته خو سار مونځ هم نه جمع سره نه کې هغه د سار مونځ وایي دا سخت مونځ دی پاسېدل ګران دي چې ته تر 2 بجو پورې 1 بجو پورې موبایل ته ناست ته به سار څه مونځ وکړي حضور پاک وایي په وخت اوده شه نه په وخت به پورته شي اورې په وخت اوده شه بس په وخت به را بیدار شي زما رب ته بودرېږه زما رب به تا ته بخښنه وکړي اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم